حلالولی شي قرآن حدیث کې دا اجازت شته چې د مړي په کور کې دی لوګي جوړ شي او د غوی حلال کی الټا منع پکې شته مون خولی شو د الله په فضل چې د مړي والا لبا نور خلق د محله او د گاوند طعام به ولراړي او دی به مول ساتي دا نه چې خلق د ملمانی دا په اسلام کې نشته اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد عطا عليهم ما يشغلهم فجعفر تنه باندې غم راغ رسول الله فرمایل تاسو جعفر لډوړیو کې په د باندې غم دی او پریشان دی دی پکور کې خوراک کاګ نشي کوله تاسو ول روټه تیار کړئ او دلته سهالي چې په کم سړي باندې غم راشي نو خلک سکی ټول محله ورماته ده ټول کلی او علاقه او خپلوان ورمات دي الته ډډه والے ضروره په غم کې چایانې تقسیمیږي د الله د پیغمبر په غم کې شربتونه تقسیم شوي دي دا د اسلام طریقه ده زوام چې دلته داسې اوبه هم نه تقسیمیږي چې په هغه اوبو کې واوره واچي ځکه دا واوره خو د مړي د کور والو نه ته خوري اسلام آسان دین شو که آسان دین نشو اسلام غم دومره آسان کړی دی چې د دې خبرې کوشش کړی دی چې رالی او تسلي دې ورکړه نو کټ کې کښېنم ما هسې نه کوسې د په کرایه راوړي پیسې پرې راشي دا د اسلام غم دی دومره آسان کړی دی بیا د اسلام په غم کې دا شته چې هغه د یتیمانان ماشومان د سړي نه پاتې شي او خلک د رسقات په دیره کې ناست دي او مولان د بخپل منځ کې پیسې تقسیموي دا په اسلام کې شته قرآن حدیث کې دا شته دا الله د صحابه او د سلفو په دور کې داسې وو چې یتیمانان دي لا ماشومان جاړي هغوی ته د پلار مړوي او په مقبره کې د خلک د صابون چکې تقسیموي او هیلې اسقات د تقسیموي او جانمازونه د تقسیموي دا څوک په قرآن حدیث کې ښودلی شي چې مونږ قرآن حدیث پرېښودو نو د یو غویې حلالول را باندې لازم شو که نه شو د کرایې کرسۍ را باندې لازم شوې که نه شوې بره ټینټونه را باندې لازم شو که نه شو ترموز چای را باندې لازم شوه که نه شوه یخی اوبو شربتونه په مونږ لازم شو که نه شو بیا قبر پخول را باندې لازم شو که نه شو مړي پسې د جمعې په شپه خیرات او څلوېښتي او کلیزه لازم شو که نه شو د درې ورځو نه په اخوا غم صرف د دې خاوند ښځې له اختیار و چې څلور میاشتې او 10 ورځې غم وکړي دا کلیزه او څلوېښتي به چا راوستې ده چې ته غم تازه کوې په اسلام کې د ښځې نه بغیر د 3 ورځو نه په اخوا چاته دا اختیار و چې دا غم تازه کړي دا مونږ په سره اوستي دي دا مونږ د قرآن د حدیث نه د پرېښودو په وجه او د اعراض د وجه نه خپل غم ځان ته ګران کړی دی